ارشاد مبارک ده چې الله رب العزت یو انسان ته یو درجه ورکړي، یو مقام ورکړي، یو مرتبه ورکړي جنت کې. الله رب العزت هغه درجه، هغه مقام ډېر لوی او ډېر غټ مقام او ډېر غټ درجه ده. یعنې هغه لویه درجه الله رب العزت د انسان ته په خپل اعمالو باندې نه ورکوي چې ډېر زیات تسبیحات نوافل دې وکړي او صدقه خیرات دې وکړي او نور نیک عمل دې وکړي، په دې وله نه میلاویږي. د الله رسول وایي چې الله رب العزت جو انسان باندې یو تکلیف راوستو، یو پریشانی پې راوستله، یو خفګان یې پې راوستو، دغه انسان که په خپل وجود راغلو یا د انسان د مال طرف نه راغلو یا د انسان د بچو باندې راغلو یا د دوی په اهلخانه باندې راغلو، نو دغه انسان په دې باندې صبر وکړي. هغه صبر چې پې وکړي نو الله رب العزت په هغه صبر باندې دغه درجه، دغه مقام او دغه منظر وله ورکوي چې هغه ډېر غټ مرتبه په جنت کې ورکوي. او دغه عمل په نورو اعمالو باندې نور انسان په خپل هغه باندې ورته نه، هغه صرف او صرف په دغه چې انسان صبر وکړي. اوس په دې حدیث باندې به مونږ او تاسو لږ سوچ وکړو چې ډېر داسې خلک شته چې تکلیف یې راشي چې الله یو تا ځلې د ما باندې تکلیف راځي، که بچی مې مړ شي یالله بس اړومونږ بیماریانې ځي نه، او که په کور څه پرېښودل شي یالله بس زمونږ به کور دا بیماریانې چا سره په حجره کې هم کښېني یاره جي بس دا بیماریانې دي او دا دي او دا دي. الله رب العزت په دې انسان ته په دې باندې چې کومه درجه ورکوي هغه په نور اعمالو باندې ورکوي. نو موږ او تاسو ته پکار چې هر کوم تکلیف راشي په تکلیف صبر کړو، طرف ته به مونږ دهان دی د الله طرف ته به د خیر د عافیت دعاګانې کوو. نو الله رب العزت په داسې باندې بیا موږ لا په داسې صبر او په داسې د غټې غټې فیصلې حل کوي. الله رب العزت موږ ته په هر حال باندې صبر نصیب کړي او صبر کوونکي موږ جوړ کړي.